بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو. زه یم اکرام الله صدیقی او دا ټیم کې تاسو ډیلی چرڅ د نیوز ګورئ. قدرمندو راغلی ما آی سی ایل کالج ته شب قدر ته. دلته کې نن چې کوم دی د ماشومانو ټیسټ و، په هغه ټیسټ اړه باندې د آی سی ایل کالج کې کم کم کورسونه موجود دي، کم کم سهولیات د شب قدر د ولس لپاره موجود دي. په دغه اړه باندې به مونږ د کم چې آی سی ایل پرنسپل دی هغوی سره به خبرې کوو چې هغوی د دغې دپاره څومره پورې هلې ځلې کړي دي، منډې تړې کړي دي او نن کم ټیسټ شوی دی، په هغې کې مقصد څه و او څه لپاره هغوی دا ټیسټ دومره کوششونه کړي دي. ما سره پرنسپل صاحب موجود دی، هغوی سره خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تاسو ډیره شکریا ادا کوم اول چې تاسو راغلی، خپل قیمتي ټایم هم ویسته او زموږ په دې پروګرام د سکالرشپ پروګرام کې تاسو شرکت وکړو. اکرام بھائی تاسو ته پوښتنه وکړه چې یاره مطلب دی دا پروګرام څه حوالې سره ارینج کړو. نو مخکې هم مونږ دا زموږ اول ځل نه دی بلکې دا زموږ چې کوم نه هر کال زموږ دا پروګرام چې کم ماشومان میټرک کې په دې شب قدر ایریا کې او په میټرک کې هغوی کوم مطلب مارکس واخلي، کوم هلکان ټیلنټډ هلکان وي او هغوی پکې خپل مطلب هغه قابلیت شو کړي، نو هغوی دپاره موږ دا ټیلنټ سکالرشپ پروګرام ارینج کړی دی چې په دې کې د علاقې هغه ماشومان چې هغوی تکړه وي، قابل وي او هغوی ته دا موقع ورکړی شي چې یاره مطلب دوی ته ایجوکیشن مونږ فری پرووایډ کړو. مطلب په کار هم داسې دي لکه زیاتره داسې وي چې کوم د میټرک نه کم کسان فارغ شي او هغه د مطلب د کمزورې فیملی سره تعلق ساتي او حالانکه مطلب ماشوم ښه قابل وي نو هغه مزید تعلیم حاصلولی نه شي یا خو مطلب هغه پېښور ته تللی نه شي او دلته کې هم مطلب بعضې وخت کې هغه داسې فیصلې نه شي کولی چې هغه خپل مالي حالاتو ته هم پکې ګوري. نو دغې له کبله مونږ یې ټول هر څه ته وکتل او مونږ دا سکالرشپ پروګرام شروع کړو چې په دې کې به د علاقې هغه کسان چې کم نیډي پرسنز وي، کم نیډي ماشومان وي او هغوی مزید تعلیم کول غواړي نو هغوی ته مونږ دا سکالرشپ پروګرام ارینج کړو. او دا داسې هم نه ده، مونږ داسې هم کولی شو چې مطلب د کم ماشوم نمبر یې ښه وي بس هغه مونږ داخل کړو. مطلب میجورټي ماشومان داسې وي چې څه هلکان خو چیټینګ کوي داسې او چې کوم مطلب نمبر یې په 2 نمبر طریقې سره مارکس واخلي داسې که نه چیټینګ طریقې سره، نو هغه د هغه ماشوم حق تلفي کېږي چې کوم ماشوم ریلی هغه ټیلنټډ وي. نو دغې وجې نه مونږ دا ټیسټ تیار کړو، دا ټیسټ مونږ واخیستو چې یاره مطلب ماشوم صحیح ماشوم چې کوم وي، کوم نیډي پرسن وي، کوم چې حقدار ماشوم وي چې هغه ته خپل حق ملو شي. کورسز هم مونږ سره ډېر دي، زیاتر سپیشلی چې کوم دی دا اوس کمپیوټر کورسز دي. په کمپیوټر کورس کې چې ډي آی ټي پروګرام دی دا یو کال ډپلوما ده، ټیکنیکل بورډ سره د دې مونږ افیلیشن کړی دی پراپر. دلته کې د بورډ ایگزام وي، دلته کې حال وي زمونږ. دې نه علاوه سیفټي کورسونه دي مونږ سره، چاہے کې مونږ د یو کې بورډ نه، امریکن کونسل نه سټوډنټان چې کوم نه سرټیفاید کوو او داسې مطلب ایوش بورډ دی، نیبوش بورډ دی، اوشا بورډ دی، دې بورډونه مونږ هلکان انټرنیشنلی سرټیفاید کوو. نور دې نه علاوه انګلیش لینګویج کورس دی او کمپیوټر سره ریلیټډ څومره کورسونه دي هغه ټول مونږ سره اویلیبل دي. سی سی ټي وي کیمرا انسټالیشن کورس دی. زیاتره زموږ سټوډنټان چې کوم دی دا بهر ملکونو ته ځي او هلته خپل سروسز ورکوي. سر دا راته ووایئ چې تاسو خو د میل خبره وکړله، د سکالرشپ خبره هم تاسو وکړله، د کورسونو خبرې هم تاسو وکړلې. زمونږ چې کومې خویندې میندې دي زمونږ د شب قدر او دا د پښتنو علاقه دا زیاتر کمباین ایجوکیشن چې کوم دی هغه نشي حاصلېدی. د جنکو دپاره تاسو داسې سهولیت کړي دي که نه جي؟ جی بالکل. کم ماشومان چې دلته کې مطلب کو ټیلنټډ ماشومان هغوی هم سکالرشپ ټیسټ ورکوي دلته کې، مطلب ورکولی شي. او بل مونږ د فیمیل لپاره چې کوم دی اول ځل ضرورت دا وګڼو چې یو مطلب دلته کې کوئی ایجوکیشن نشته دی، مونږ شب قدر کې کوئی ایجوکیشن نشو چلولی او په کار هم نه ده. مونږ اول ځل هم دوی له سیکشن بیل کړو، فیمیل سیکشن بیل دی. دې ځل مونږ دا یو ښه اقدام وکړو چې مونږ دوی ته چې کوم دی فیمیل ته علیحده بلډینګ میسر کړو. یعنې مطلب دا دی چې کوم فیمیل دلته کې داخله اخلي په اف اے پی سی کې هغوی دپاره مونږ علیحده بلډینګ ارینجمنټ وکړو او هغوی به علیحده بلډینګ کې چې کوم دی د فیمیل سټاف نګرانۍ کې هغوی به تعلیم حاصلوي. نو دا مطلب مونږ دا د وخت ضرورت وګڼو چې کوم ماشومان تکړه دي، کوم ټیلنټډ ماشومان د هغوی دپاره خو سکالرشپ ټیسټ دی چې ټیسټ کوالیفای کړو هغوی ته بیا په هغه کرایټیریا باندې مونږ ایډمیشن ورکوو. او بل ماشومان چې کم نور ماشومان د هغوی چې ټیسټ پیل کړي یا مطلب ټیسټ کې چا شرکت ونه کړو، کم نارمل ماشومان دي 11 کې داخله کوي او هغه کمزوري ماشوم دی یا مطلب هغه ټیسټ پاس کړی یا نه دی پاس کړی، نو هغوی ته مونږ دا دوه شیونه ضروري
دا ورته موږ لومبۍ لازمي کړي دي او بیا د هغې مطلب بیا مو تفریح کړي دي د هغې پکې مطلب فیس نشته دی یو کال ډي آی ټي ډپلومه ده چې په دې کې ماشوم ته 17 کمپیوټر کورسز وشي او د مکمل په کمپیوټر باندې فیس شي دی بیسک شي نه وپېژني دی هر یو څیز باندې ورسي دته پراپر چې کوم د بورډ ډپلومه ملو شي پراپر بورډ والا راشي د هغې نه ایگزام واخلي 2 سیمسټره کې کېږي د هر یو سیمسټر 6 میاشتې ډیوریشن وي دا ټول درس وشي ورسره چې کوم دی دوی ته لینګویج کورس هم وشي په دې 2 کالو کې ماشوم چې دی د نزي هغه مطلب اف اس سی مو کړه هغه اف ام وکړه هغه ډي آی ټي ډپلومه واخیسته هغه انګلیش لینګویج سرټیفیکیټ هم واخیسته مطلب هغه د 3 فیلډو کې مونږ هغه چې کوم دی کمپلیټ کړه ماشوم دا نن سکالرشپ ټیسټ دا د مقصد چې کومونو دا و چې مونږ ته سټوډنټس پته ولګي چې کم دی کې اهل سټوډنټس دي بل د هغوی مالی حالات خراب دي او مخکې هغوی هر شی نشي برداشت کولی او مخکې تعلیم نشي کولی نو دغه حوالې سره موږ دا ټیسټ دغه کړو موږ وکړو او ډېر ښه ریسپانس موږ ته راغی د سټوډنټ د طرف نه موږ ته سټوډنټس هم معلوم شو او سره زموږ خبرې اترې هم شولې نو دې خو به سټوډنټ ته دا فایده وشي چې کوم ټیلنټډ سټوډنټس دي نو هغوی ته به د خپل ایجوکیشن دا جاري ساتلو یو بهترینه موقع میلاو شي دا کوم زموږ چې په سکالرشپ کې کوم سټوډنټس موږ سره دغه نشي دا وی سکالرشپ ونشي بیا هم موږ دغه سټوډنټس خیال ساتو هغوی دپاره موږ د ډي آی ټي پروګرام دی د انګلیش لینګویج پروګرام دی نور داسې هنرمند پروګرامز دي چې هغې کې هغوی ته هغه ورته موږ فري کړي دي تاسو دا ډېر زبردست سوال وکړو او خاص کر دې علاقه کې د فیمیل د خواتین د تعلیم چې کوم دی نو لږ دغه سهولیات نشته او زمونږ فیمیل سټوډنټس چې کوم دي نو هغوی ته مسلې دي د هغوی دپاره مونږ داسې انتظامات کړي دي چې په دې کالج کې وله مونږ یو ځان له بلډینګ جوړ کړو او د هغې نه علاوه ښه کوالیفاید فیمیل سټاف دی هغوی به ورته تعلیم ورکوي او د پردې انتظام دی ښه برابر او ښه کانفیډنس سره ښه اعتماد سره هغوی راتلی شي او خپل تعلیم چې کوم دی نو جاري ساتلی شي سر لکه تاسو د وینا مقصد دا دی چې یاره د اف ایس سره په آی سی ایل کالج چې کوم دی هغې به دوی ته کوم چې نارمل ماشومان دي کم مارکس والا ماشومان دي او د سکالرشپ نه پاتې شي د هغې اف ایس سره به مونږ انګلیش لینګویج او ډي آی ټي فري اف کاسټ دي ته ورکوو تھینک یو سو مچ سر تاسو ډېر ګټورې خبرې وکړې ډېر ښکلې خبرې تاسو وکړې د شپ قدر د ولس لپاره یقینا دا ډېرې قیمتي خبرې دي د ماشومانو دپاره زیاتره سټوډنټس د پېښور طرف ته زور کوي یا بل طرف ته زور کوي نو زه وایم چې بل طرف ته تګ پکار نه دی چې په خپل کور کې داسې سهولیت تاسو ته موجود وي دغه شانتې مینه تاسو ته موجود وي دغه شانتې ښه بلډینګ تاسو ته موجود وي دغه شانتې د بجلۍ کم فیسیلیټیز دي هغه تاسو ته موجود وي نو بل طرف ته د تګ ضرورت بیا نشته دی تاسو راشئ آی سی ایل وزټ کې وګورئ کلاسز وګورئ سټاف وګورئ پرنسپل وګورئ او دغه سره سره بلډینګ هم تاسو وګورئ نو انشاءالله چې بل طرف ته به تاسو نه ځئ بله خبره موسټ امپورټنټ خبره چې کومه ده تاسو د آی سی ایل چې کوم د ایجوکیشن کوالټي ده هغه وګورئ ټیسټ کې نو بیا که بل طرف ته ځئ او دا هم خوښه نه شي نو بیا ټیک ده سر داسې ده سر په دغه خبرو باندې نن اجازت غواړي اکرام الله صدیقي شف قدر